وختي ژوند ټول عبس د دې موبایل د لاسه تېر شو. دا یو ټیک ټاک چې زما او ستا ژوند څومره را تباه کړی دی. الله اکبر، استغفر الله. د ټیک ټاک په حواله به یو خبره درته وکړم. زه خو الحمدلله نه ټیک ټاک جوړولی سم، نه مې در اوسه جوړ کړی دی، نه مې چاته ویلی دی چې ته زما ټیک ټاک جوړ کړه. بیخي که درته ویم په سوو آیډیانې زما پر نامه باندې ستا خلک یې جوړي. یا ټیک د صحیح ده موبایل دی، که یو حدیث پکې راواخلې یا زما یا د بل ملا د بل ملا ښه خبره پکې راواخلې، نو خو لا به یو ګزاره وسي. دا سړی چې خپل ځانګړ د ورځ دکان له ننوځه، له دکانه راووځه، دیواله ته کښېنه، له دیواله راولاړ سه، پر موټرسایکله روان سه، په موټر کې را روان سه، تر درختې لاندې کښېنه، ګار د ورځ پر دا خبرو تېره سي. د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې یو صحابي وفات شو. چې وفات شو پیغمبر علیه السلام مبارک د جنازې لمونځ ورکړ. چې بیا یې پټ کړ، یو صحابي ویل ماشاءالله ماشاءالله، د جنت مبارکي به ورته ووایو، خوش خبرې به ورته ووایو، خوش قسمت ته دی ولاړی جنت لره. پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه، ول ته څه په خبر یې؟ ویل یا رسول الله مسلمان دی، کلمه ګو دی. ای صاحب ته چې شوی په خوله مه ښوروه، غوږونه راته سم کړه. نو کلمه ګو دی او تا جنازه ورکړله او تا موږ دا دې پټ کړي، نو دی به چیرې ځې؟ واورئ خبره واورئ.